الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير صدق الله مولانا العظيم. مخکی اللہ رب العزت د شرک مذمت ذکر کو چې شرک ډیر قبیح عمل له او دا د انسان تمام اعمال خرابوي او دا انسان تباہی او بربادی طرف ته بوزي. شرک نه امان غوښتل پکار. دویم د حضرت لقمان واقعا او نصائح ذکر کړو او پای کې دلایل د توحید مخ ترال. نو بیا اصل مدعا طرف ترازو چې د الله رب العزت په توحید باندې او په یووالي باندې او په قدرت باندې او په علم باندې دلایل عقلی پیش کول پکار دي. نو الله فرمای الم ترو، آیا تاسو اے خلقو مشرکو خلقو علم ترو، آیا تاسو نه پوهیږئ، تاسو نه ګورئ چې ان الله سخر لکم، یقینا الله تابع کړي دي ستاسو دپاره ما هغه تمام اشیاء چې په اسمانونو کې دي وما او هغه تمام څیزونه چې په ځمکه کې دي. واسبق علیکم نعمه، او پوره کړي دي پریمانه کړي دي او ډیر کړي دي په تاسو باندې خپلو نعمتونو لره ظاهرتن پډاګه نعمتونه و باطنتن او پټ نعمتونه. ومن الناس، او بعض د خلقنا هغه څوک دي یجادل فی الله چې جګړې کوي په توحید د الله کې، جګړې کوي په خبره د الله کې، جګړې کوي په دین د الله کې، جګړې کوي په صفاتو د الله کې، بغیر علم، بغیر د څه علم عقلی او استدلالی نه، او ولا هدن، او بغیر د هدایت د یو هادي برحق نه، ولا کتاب منیر، او بغیر د یو کتاب روشن منزل من الله نه. نو دا علم ترو اصل کی رویت دو قسمه دی. یو رویت سترګو دی، په سترګو لیدل دي، په سترګو لیدل ول ډېروي ورکه نه شم. دا علم ترو د رویت نه دی. رویت دو قسمه دی. یو رویت بصری دی، په سترګو لیدل دي، او یو رویت علمی دی. نو دا چې رویت علمی شي نو دا علم ترو په معنا د علم تعلمو، او دا مخاطبه چا سره ده په علم تعالی دا تیخور مخاطب د پاره ده. نو دا د دغه ناسو مشرکو سره ده. ځکه ما معنا داسې وکړه علم ترو، آیا نه پوهیږئ تاسو اے مشرکو، اے مشرکانو کافرانو نه پوهیږئ. او چې رویت شي نو علم ترو، آیا تاسو نه ګورئ، پر خپل چشمانو سترګو باندې نه ګورئ ستا چې ان الله سخر لکم، یقینا الله تابع کړي ستاسو لپاره سچم په اسمانونو کې دي او سچم په ځمکو کې دي. نو معنا دا ده
چې په اسمانونو کې نور دی، سپومۍ ده، ستوري دي، وریځې دي، بارانونه دي، دا هواګانې دي، دا ټولې الله ستاسو تابع کړي دي. وما فی الارض، او څه چې په ځمکه کې دي، کاغه اونې دي، کاغه سیندونه دي، کاغه سمندري دي، کاغه غرونه دي، او کاغه دا نور اشیاء دي، معدنیات، قسمه قسم کانونه دي، دا ټول ما ستاسو تابع کړي دي. یعنی معنا دا ده دا ستاسو د منفعت لپاره او ستاسو د خدمت لپاره ما پیدا کړي. نو چې آسمانی او زمینی ټول مخلوق ما ستا په خدمت کې ولګاو، ناشکره انسانا ته زما په خدمت کې ولې نه لګي؟ چې ما دا څه آسمانی او زمینی مخلوق ستا تابع کړ او ستا خادمان مې کړ او ستا د پیدې مې کړ، نو ته زما په خدمت کې نشې لګېدلی؟ پینسپوټیا چې ته دونه لوی شی درنه سهار شو چې ته زما د خدای نه ځان غټ ګڼې او زما د عبادت نه ځان غټ ګڼې. او واسبغ علیکم نعمه، د اسبغه معنا اتم او د اسبغه معنا اکمله. اسباغ الوضو منګه دې ته وایو چې دا اودس په ښه طریقه باندې وکړي، اوبه پوره استعمال کړي، اندامونو ته پوره ورسې، دې ته اسباغ الوضو په احادیثو کې وایي. نو اسبغه په معنا د اتم او اسبغه په معنا د اکمله دی. کامل کړي دي، تمام کړي دي، او په معنا د اوسع هم دی، پراخه کړي دي الله په تاسو باندې نعمه، خپل نعمتونه. دونه ډېر نعمتونه یې دله درکړي دي، که قلم راوالی او شماری نو لا تحصوها وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. قرآن کې بل ځای الله وایي که د الله نعمتونه شمارول شروع کوي نو او به نه شمارئ. ظاهرتاً څه نعمتونه داسې دي چې په سترګو یې تاسو اینئ. ظاهر معنا دا ده چې مدرک بالحواس، په سترګو ښکاري، په غوږونو اورېدی شي، په ژبه یې څکلی شي او په ژبه یې ویلی شي. دا ظاهري احکام، ظاهري نعمتونه دي. دا غوږونه یو لوی نعمت دی، په دې تاسو اورېدل کوئ. سترګې یو لوی نعمت دی، په دې لیدل کوئ. ژبه یو لوی نعمت دی، په دې خبرې کوئ. او ستاسو پر ژبه باندې الله یو جال غوړولی، د هغې لاندې یو قوت ایښی ته ذایقه وایي، په هغې خوندونه حاصلوئ. دا شی خوږ دی او دا تریو دی او دا پیکه دی، دا معلومه. او ستاسو پر بدن باندې یو قوت الله خور کړی، هغې ته لامسه وایي، چې په هغې باندې تاسو پوس او زیږه او ګرم او یخ معلوموئ. دا ټول نعمتونه دي. دا څه چې تاسو ته ښکاري دا ټول نعمتونه دي الله. وفي الآفاق وفي انفسکم، قرآن کې الله بل ځای وایي په دې اطرافو کې او ستاسو خود ستاسو په ځانونو کې د نعمتونو یو بهیر دی، بې شماره نعمتونه دي. وباطنه، او دارنګې باطني نعمتونه د الله، لکه عقل یې دله درکړی دی، د حیواناتو او د غویانو د ګړو د بیزو نه یې راځانله کړي دی. عقل یې درکړی دی، فهم یې درکړی دی، او تاسو له قوه باطنیه درکړي دي. قوت سامعه ده، قوت لامسه ده، قوت ذائقه ده، قوت شامه ده، قوت لامسه ده،
دا ټول نعمتونه دي، دا ټول نعمتونه باطن دي، دا باطنی نعمتونه دي. او دام باطنی نعمتونه دي چې الله کتاب قرآن غوندي کتاب نازل کړی، لوی نعمت عظما، لوی عظیم شان کتاب د حضرت محمد مصطفی په شان پیغمبر یې موږ له راکړی دی. دا بل نعمت دی، دا بل لوی نعمت دی، دا باطنی نعمت دی. او دا ما او تعالی چې الله د نیکی توفیق راکوي، د دین لوی نعمت بل کوم. داسې خلک شته دی په دنیا کې اوس مسلمانانو د مسلمانۍ دعوه کوي، ما اوس تا دا کار ورته روزګارو کار ښکاري، دا ورته بې پیدې کار کوي. کار دی ته چې ډوډۍ پې ګټلی کېږي، سړی پې ډوډۍ وګټي او د خېټې ته ور واچوي او دا کومې داسې وپړسېږي او دا سټې د سنډا په شانتې پل شي. دی او ښځه دواړه او خوري او بار ته ځي، خوري او باترومونو ته ځي، بس دې ته دی کار وایي. د ده کار په دې کې بند شوی دی د خدای د دشمن. نو کتاب د الله لوی نعمت دی، پیغمبر د الله نعمت عظما دی، او دا تاسو لا توفیق د نیکۍ چې الله درکړی دا یو بل نعمت دی. دا ټول باطنی نعمتونه دي. یعنی معنا دا ده ظاهرتا معنا هغه مادي نعمتونه، مادي او معاشرتی نعمتونه، او باطنه یعنی معنا هغه روحانی نعمتونه او اخروی نعمتونه، دا باطن. منګ او تاسو جنت ته دی لیدلی. هلته الله فرمایي حدیث کې راځي چې ما د خپلو بندګانو لپاره تیار کړي دي، داسې اشیا مې تیار کړي دي ما لا عین رأت، سترګو نه دي لیدلي، ولا اذن سمعت، او نه غوږونو د هغې پوره صفت اورېدلی دی، ولا خطر على قلب بشر، او نه د یو انسان په زړه کې تیر شوې د هغې نقشه. داسې نعمتونه مې تیار کړي دي. او دا یې د هغه چا دپاره تیار کړي چې یا د خدای دپاره کار کوي او ریاکاري نه کوي. ومن الناس، بعض د خلقنا، من هغه دي یجادلو فی الله چې جګړې کوي په خبرو د الله کې، جګړې کوي په توحید د الله کې، جګړې کوي په صفاتو د الله کې، جګړې کوي په دین د الله کې. روایت او حدیث کې راځي چې دا د نضر ابن حارثه او د ابی ابن خلف ملعونانو په باره کې دا راځي چې هغوی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شپه ورځ نښتي او د الله په توحید کې به ورسره جګړې کولې، د الله په صفاتو کې به ورسره جګړې کولې، د الله په دین کې به ورسره جګړې کولې. او امام قرطبي رحمت الله علیه دا حدیث هم ذکر کړی دی چې یو یهودي راغی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته، نبی علیه السلام سره کېناسته، نبی علیه السلام ته وایي چې ای محمد ما ته دا وښایه ستا عرب د څه نه ساز دی، ستا د عرب د څه شي نه ساز شوی دی، ما ته وښایه. دی دا خبرې کوي او یو اسماني تندر راغی او دا سر یې ولویشت او بېغمه یې کړ. دا امام قرطبي دا ومن الناس من یجادل فی الله، ځنې هغه خلک دی چې جګړې کوي د الله په توحید او د الله په خبرو او د الله په دین کې بغیر علم، بغیر د علم عقلی او استدلالي نه. دلته د علم نه مراد علم استدلالي او علم عقلی ته مراد.
ولا هدن او بغیر د رهنمایي د یو هادي حق نه. مولانا شبیر احمد عثماني ترجمه کوي ولا هادن او بغیر د هدایت د یو هادي برحق نه، او ولا کتاب منیر بغیر د یو کتاب منزل او روشن کتاب آسمانی نه. نو ورسره آسمانی کتاب حواله شته، نو ورسره د یو مشر قابل قدر انسان حواله شته، او نه خپل سمج بوج لري. نو هسې غویه دی دغه تعلیب ته ډانګې وي او دی لګیا دی د الله په ذات کې خبرې کوي. دا دلته چې کوم دا پیدا شوي زموږ په دې علاقه کې د الله باره کې بیا خبرې کوي، دا ټول دقسې شی نه. دا قرآن چې دلته ذکر کړ چې نه خپل علم لاره او نه د یو هادي برحق چرته حواله ورکولی شوه، او نه د الله د آسماني کتاب حواله ورکړی شوه، او اوتې بوتې به ویلې هغه غر او دا غر به یې ځوتول. وإذا قيل لهم کله چې وویلی شي دې خلکو ته اتبعوا ما انزل الله، تابع شئ د هغه کتاب چې الله نازل کړی دی. ټول قرآن ته راشئ، راځئ چې ټول پر قرآن عمل وکړو، راځئ چې دا قرآن په ځان باندې نافذ کړو، راځئ چې پر قرآن باندې فیصلې وکړو. چې کله دا مطالبه وشي چرته د خدای یو بنده ولا دا دعوت ورکي، نو قالو دوی په جواب کې وایي بل نتبعو، بل نه د دغې تابعدارۍ ته برابر نه یو، نتبعو موږ تابع کېږو ما د هغه رسم و رواج او د هغه دیني باطل بت پرستۍ وجدنا علیه آباءنا چې موندلي دي موږ په هغې باندې خپل پلارانو نیکونه. ستا د وجې نه د پلار او د نیکه لار پرېږدمه. نو الله فرمایي یعنی معنا دا ده چې دې خلکو سره نه علم استدلالي شته، نه ورسره څه هدایت د یو داعي برحق شته، نه کتاب منزل من الله ورسره شته، بلکې د دوی سره چې څه دي اندا تقلید دی د خپلو پلارانو نیکونو باندې بسې په پټو سترګو روان دي، په پټو سترګو. بل نتبعو داسې نه ده موږ تابع کېږو د هغه رسم و رواج د هغه طور او طریقو او د هغې مذهب او دین وجدنا علیه آباءنا چې موندلي موږ په هغې خپل پلاران. اوس قرآن یو خبره کوي ولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر، ایتبعونهم دا قانون دی چې دوه حرفه په یوه کلمه نه داخلېږي. نو دلته حمزه هم داخل شوی دی، و هم داخل شوی په لو باندې. نو دې معنا دا ده چې د حمزه سره خپل مدخول پټ پروت دی. نو داسې دی ایتبعونهما، آیا دا کفار او بېدینه به د خپلو گمراهانو پلارانو تابعداري کوي. ولو کان الشیطانو، اگر چې دی شیطان یدعوهم را بللی دي پلاران د دوی الى عذاب السعیر، عذاب سوځونکي ته. نو دا اولو کان په معنا پوه شئ چې داخل شوی دی په ایتبعونهم. نو اوس داسې وایه ایتبعونهم ولو کان ابا شیطان یدعوهم الى عذاب السعیر. آیا دوی به تابعداري کوي د خپلو پلارانو نیکونو اگر چې شیطان را بللی دي پلارانو نیکونو دوی هغه عقیدې او عمل ته، هغه طرز زندګۍ ته چې د هغې په نتیجه کې به عذاب سعیر راځي، سوځونکی عذاب به راځي. دا هغه اند تقلید دې ته ویل کېږي. نو دې کې یو څو مسلې
ستاسو مخې ته راغلي. یو تعیین الاستدلال بالخلق علی الخالق، یو دلیل نیول متعین دی چې مخلوق راواله او خالق په معلوم کا. حدیث کے راضی حدیث قدسی دے، وہی اللہ فرمائی کہ انا کنز خفی زو یو خزانہ پټوما فاردت ان اعرفا، نو ما اراده وکړه چې زه وپېژندلی شم، نو په خلقت الخلق مخلوق می پیدا کړ. نو دا هغه استدلال دی د مصنوعاتو نه په صانع باندې. هغه سامانونه ساز شوي هغه په سازونکي باندې دلیل کوي، دلیل دی. دا ځمکې او اسمانونه او مخلوقات ټول د الله د وجود دلیل دی، د الله د یووالي دلیل دی، د الله د قدرت دلیل دی. او بالنعمت علی المنعم، او دلیل پیش کول په نعمتونو سره په منعم باندې. نعمتونو نه دلیل اونیسه چې دا یو منعم شته دی مال راکړي دي. او نمبر 2 وجوب ذکر النعم وشکرها لله تعالی بطاعته وطاعت رسوله صلی الله علیه وسلم. دویم لازم دی ذکر د نعمتونو چې الله در باندې کم نعمتونه کړي دي، د هغې ذکر وکړه. دا یې راسه کړي، دا یې راسه کړي، دا یې راسه کړي، دا یې راسه کړي. سترګې یې راکړي، غوږونه یې راکړي، ژبه یې راکړې ده، صحت یې راکړی دی، دا بدن یې ټول راکړی دی، بچي یې راکړي دي، مال یې راکړی دی، دولت یې راکړی دی، عیش یې راکړی دی، آرام یې راکړی دی. ځه ذکر کوه. او وشکرها لله تعالی، او شکریه ادا کړه الله تعالی. د الله شکریه څه ده؟ بطاعته، د الله خبره ومنه، بس دا د الله شکر ادا کوي. او د دې شکر د نعمتونو سره طاعت رسوله، د الله د رسول خبره ومنه، بس د الله رسول خبره دې ومنله، بس تا د الله شکر ادا کړه. د الله خبره دې ومنله، بس تا د الله شکر ادا کړه. تش په خوله نه چې شکر دی شکر دی، او بیا لاسونه خپې دې نور کارونه کوي. نمبر 3 حرمت الجدال بالجهل ودون علم، حرام دی جګړې کول په ناپوهۍ باندې بغیر د علم. څه لري نه، استدلالي علم نه لري، نقلي علم نه لري، منزل علم نه لري، او لګي خبرې کوي. او پرونو لوی لوی ځایونو کې وردن نه کېږي، د الله په شان کې خبرې کوي، د الله په توحید کې خبرې کوي. او نمبر 4 حرمت التقلید فی الباطل والشر والفساد، حرام دی تقلید کول د خلک په باطلو کې د باطل پرستو، او په شر کې د شریانو، او په فساد کې د فسادیانو. که تقلید بعض المسلمین اليوم للکفار، جزائری وی لکه تقلید د بعض مسلمانانو نن د کفارو فی عاداتهم، چې د کافر سعادت ته هغه دوی خپل کړی دی، و اخلاقهم، او چې څه اخلاق نن د یورپا او د امریکې دي نن د مسلمانانو، و مظاهر حیاتهم، بلکې د ژوند په مظاهرو کې، په ناسته پاسته کې، په حلیه کې، په جامو کې، او په کاروبار کې، په هر څه کې د کفارو په شان شي. او من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې یو قوم غوندې ځان ساز کړه دا قوم نه به شمارلی کېږي. دا یاران په انګریزانو کې ورګري دي، چې د انګریزانو بوټان پالش کوي، او د انګریزانو نه چاپېره تاویږي، او د انګریزانو صفتونه کوي، دا یاران پکې ورګري دي. د دې حدیث لاندې من تشبه بقوم فهو منهم راغلي دي. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم شاد کتاب درکړي. د سره سره دې الله موږ په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام دی الله
په تمام جهان کې راولي، خاص کر پاکستان کې راولي. دې لپاره رب چې څوک کار کوي کامیابي، چې څوک هم کا خلاف کوي هدایت ورکوي، که بدقسمت ای تباهي کی. الله زموږ د ټولو نه راضي شي، مشکلات د دنیا او د آخرت هم حل کړي، ګناهونه هم معاف کړي، خاتمه هم بالایمان کړي. خدای زموږ څونه مردګان دي، زنانه نارینه، خدایه هغه ټولې به څونه د مسلمانانو بیماران دي ټول له شفا کامله عاجله. خدای په موږ ټولو رحم وکړي، زموږ د ټولو نه راضي شي، خاتمه زموږ د ټولو په ایمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب